چا علم تسلیمي نه به د چا پوهه تسلیمي نه به د چا امامت تسلیمي نه به د چا فقاهت تسلیمي بلکې د انانیت به سره به شروع شي لکه څنګه چې په دې دور کې په علماو کې شروع شوې ده الا من شاء الله. تاسو ګورئ کنه دا سوشل میډیا ګرمه ده، یو د یو ځای نه کنځلې کوي، د پټکې په سر دی د نبی علیہ السلام وارث ځان ته وایي او عالم ځان ته وایي، مناظر اسلام ځان ته وایي، مفکر اسلام ځان ته وایي او وغیره وغیره داسې القابات چې هغه صحابه کرامو ته ځان سره نه دي لګولي نو ورسره چا لګولي دي، هغه القابات ورته میراوي په منبر به ناستي په بل عالم پسې به لګیایي، په هغه پسې به داسې فحش گفتگو چې په هغې کې به زنانو طرف ته دي وتلي د کور زنانه به ټارګېټ کوي او هغوی به چې کوم دی نو په دغه منبرونو باندې او هغه به په دغه جوماتونو کې په دغه مدارسو کې هغه به ټارګېټ کوي او په هغې پسې به خبرې کوي، کنځل به کوي، بدې ردې به وایي. دا طریقه خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه، دا طریقه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارثان خدا کار نه کوي. صحیح مسلم کې حدیث شریف ته په کتاب الادب کې، په بخاری شریف په کتاب الادب کې حدیث شریف ته لم یکن، حضرت انس بن مالک فرمایي لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو کنزل والا نه، کنزلمار نو، کنزل به نه کوي چې دا مفکر اسلام دی. ګوره څنګه کنزل وکړي، دا بل مور څنګه یاد کړه، خور څنګه یاد کړه، دا خو مناظر اسلام دی، دا مفکر اسلام دی، څنګه جواب ورکړي، لپاسه به لیکلي دندان شکن جواب او ملا ماتونکي او سټ ماتونکي جواب او پلان کې جواب او شیشه به د کنزل نه ډکې خبرې. دا د نبی علیہ السلام طریقه ده. دا که علم یې نه ګورئ عوامو ته ووایئ بر سر عام چې خپل بچیان چېرته د دې علماو په لاسونو کې ورنکړي، ګورئ سبا نه به ستا بچی په منبر باندې ناستي او هغه به دغه رنګې کنځل او پیشنګویانې نبي علیه صلات وسلام ډېرې مخکې کړي دي. بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام ناشنا راغلی او خلکو نه پیژنده، داسې زمانه به راشي چې دا اسلام به د خلکو نه ناشنا شي خلک به، بلکې محبوب علیه السلام فرمایي سیأتی علی الناس زمان، په خلکو به داسې زمانه راشي السنة فیهم بدعة والبدعة فیهم سنة، سنتو ته به بدعت وي او کوم چې خپل بدعت او خپلې طریقې ایجاد کړي دي هغې ته به سنت او سنتو ته به بدعت وي. داسې خلک به پیدا شي، الله جل جلاله به حقاني علما اوچت کړي، خلک به د ځان د پاره رئیسان مشران عمرا به جهلا وګرځوي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، متفقون علیه حدیث دی، حدیث مشهور دی، امام مسلم کتاب العلم کې ذکر کړی دی. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلک به خپل د ځان د پاره مشران جاهلان وګرځي، جاهلان نه به تپوسونه کوي، مسلې به ورته چیړي، مسلو تپوسونه به کوي، اسلام تپوسونه به کوي، هغه به پوه نه وي. فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، بغیر د علم نه ولا علم او په خپل جهل باندې به فتوی ورکوي، مسلې او فیصلې به کوي، نو په خپل باندې هم ګمراه دي او غیر لرم ګمراه کوونکي دي. الله دې ته موږ وساتي. حقاني علما به ختم شي، هغه علما هغې کې به دین اسلام انانیت به پکې شروع شي، ځان ته به ځان وایي او غیر لره به نه تسلیموي، نه به د چا علم تسلیموي، نه به د چا پوهه تسلیموي، نه به د چا امامت تسلیموي، نه به د چا فقاهت تسلیموي، بلکې د انانیت به سره به شروع شي لکه څنګه چې په دې دور کې په علماو کې شروع شوې ده الا من شاء الله. تاسو ګورئ کنه دا سوشل میډیا ګرمه ده، یو د یو ځای نه کنځلې کوي، د پټکې په سر دی د نبی علیہ السلام وارث ځان ته وایي او عالم ځان ته وایي، مناظر اسلام ځان ته وایي، مفکر اسلام ځان ته وایي او وغیره وغیره داسې القابات چې هغه صحابه کرامو ته ځان سره نه دي لګولي نو ورسره چا لګولي دي، هغه القابات ورته میراوي، په منبر به ناستي په بل عالم پسې به لګیایي، په هغه پسې به داسې فحش گفتگو چې په هغې کې به زنانو طرف ته دي وتلي د کور زنانه به ټارګېټ کوي او هغوی به چې کوم دی نو په دغه منبرونو باندې او هغه به په دغه جوماتونو کې په دغه مدارسو کې هغه به ټارګېټ کوي او په هغې پسې به خبرې کوي، کنځل به کوي، بدې ردې به وایي. دا طریقه خو د نبي علیه صلات وسلام نه، دا طریقه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارثان خدا کار نه کوي. صحیح مسلم کې حدیث شریف ته په کتاب الادب کې، په بخاری شریف په کتاب الادب کې حدیث شریف ته لم یکن، حضرت انس بن مالک فرمایي لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو کنزل والا نو، کنزلمار نو، کنزل به نه کول، فحاش نو، نبی علیہ السلام به فحش بدگویی به نه کوله،
لعان نو پچا باندې به ملامتیا او لعنت کوونکی نو چې لعنت به وي او دا به خور او مور او ترور او زنانه او نارینه او مشران او کشران او مړي او ژوندي ټول به وکنځي او بل طرف ته به د داد میلاویږي چې شاباش زبردست کار دی وکړو نر کار دی وکړو او ورته وایي چې دا مفکر اسلام دی ګوره څنګه کنځلې وکړې دا بل هغه بل مور یې څنګه یاده کړه خور یې څنګه یاده کړه دا خو مناظر اسلام دی دا مفکر اسلام دی څنګه جواب یې ورکړ له پاسه به ورته لیکلي دندان شکن جواب او ملا ماتونکي او سټ ماتونکي جواب او پلانکي جواب او څه شی به د کنځلو نه ډکې خبرې دا د نبي علیه السلام طریقه ده دا که علم یې نه ګورئ عوامو ته ووایئ برسر عام چې خپل بچیان چېرته د دې علماو په لاسونو کې ورنه کوي ګورئ سبا نه به ستا بچی په منبر باندې ناست وي او هغه به دقه رنګې کنځلې او به دې ردې کوي او په دې باندې به فخر کوي الله دې زمونږ خو الحمدلله اساتذه کرام داسې باادبه تېر شوي دي او باادبه اساتذه کرام دي او بلکې د اهل سنت والجماعت دا غونډه عقیده ته ابتدا نه والا او تر اوسه پورې انشاءالله تر قیامته پورې دا د ادبو نه ډکه ده الدین کله ادب دین خو ټول ادب دی چې پتا کې په خپل ادب رانغی ته به سبا نه شاګرد ته څوک استاد په خپل کنځلمار دی او نه زه خو د پلان کې د کنځلو جواب ورکوم او زه خو د بل د کنځلو جواب ورکوم زه خو هغه د کنځل نو ګوره حقانیت تللی دی د تسلیم ماده د خلکو نه وتلې ده نن سبا که مناظرې کوي او بیا به ورله نوم څه ورکوي دا خو مونږ مناظره کوو پیغمبري طریقه ده او دا خو سنت پیغمبري دي دا خو انبیا کرامو کړي ده مونږ ځکه مناظرې کوو نو دا مناظرې داسې مناظره کوم پیغمبر کړې ده دا نن سبا زمانه کې چې دا کومه مناظره کېږي داسې نه ته به کښېنې ستا خیر دی چې کوم فنون دي او فني خبرې دي هغه په خپل منځ کې دغه دپاره استغفار دپاره یا د پوهې دپاره فهم تفهیم دپاره وکړه ناروا نه ده که ته یو مسله حل کول غواړې راوځه د دغې دعوو نه راوځه د دغه منطق د اصطلاحاتو نه هغه ځانله په بل ځای کې په مدرسه کې اوس طالب ته وښایه که ته غواړې چې دا مسله زه حل کړمه هغه د خپله مسله ووایي ته کتاب راوړه مسله ورته د قرآن او حدیث نه حل کړه مسله ختمه شوه تا ته قرآن او حدیث راغی په ځان کې تسلیم ماده پیدا کړه زړه غټ کړه حسد پرېږده بغض پرېږده او ورته وایه مسله ورسره ومنه کړه خو نه دا مسله منل حقانیت خبره نه ده دلته صرف مناظره دې ته ویلی شي چې بس زه خپل خصم خپل مقابل پړ کړم او خلکو ته وښیم چې ما وګټله بل ته بهار واچوي تا وګټله بل به ما ته واچوي ما وګټله نو ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې 1400 کاله مخکې فرمایلی دي هم هغه خلک هغه پیشنګویي نبي علیه السلام 1400 کاله مخکې کړې ده هغه په دې زمانه کې موجود دي تاسو وایئ چې دغه علماء کرام به د خپل شاګردانو تربیت څنګه کوي چې استاد په خپله داسې هغه فاحشي هغه سبابي کنځلمار وي هغه به د شاګرد تربیت څنګه کوي دا شاګرد خو د استاد ته ګوري او د استاد نه زده کړه کوي د استاد نه اخذ کوي د هغه نه فیض اخلي د هغه نه علم اخلي د هغه نه اخلاق اخلي د هغه نه تربیت اخلي د هغه نه الفاظ اخلي نو چې استاد په خپله باندې لعاني او په خپله باندې سباب کنځلمار وي بدګویه وي بدګویایي کوي او بدې ردې وایي کنځل کوي نو دا شاګرد به څنګه